أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. سورة البقرة شروع دیزن اللہ رب عزت مسئلہ خلافت ذکر کئی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ أَوْ كَلَچُوَلْ رَبْسْتَا لِلْمَلَائِكَةِ مَلَائِكُتَا إِنِّي جَاعِلٌ زَوْن كَمَا فِي الْأَرْضِ پزماکہ کی خلیفتن یو نائب لا. خلیفہ معنی نائب چې د الله د کتاب پیغمبر علیه السلام د سنت طریقې نافذون کې. قالوا نویل دی اتجعل فیها آیت ګرځې فیها په دې ځمکه کې من یفسد فیها څوک چې فساد وکړي په دې کې ويسفك الدماء تویب وین لرا ونحن نسبح منگا پاکی بیانو بحمدک سره د حمستا. نسبح بحمدک پاکی بیانو داغ ذاتستا. ونقدس لك او پاکی بیانو لکا د صفتنستا. قال انو اللہ تو فرمائل انی اعلم یقین زخ پویگم ما پاس بانی لا تعلمون چی تاسو پن پویگی. وعلم آدم الاسماء كلها وی خود الادم علیہ السلام تا الاسماء نمنا كلها طولو. خدا کل مراد آغا ټول چیزونه چې کم خلافت کې ضرورت راتللی ته نو ضرورت چیزونه نمونه داو ته وخوستل. ثم عرضهم او به پیش کړل لرا علی الملائکه په ملائکه باندې فقال نو فرمایل انبئونی خبر را کوي ماته باسماء هؤلاء په نوموندي چیزونو باندې ان کنتم صادقین او کوي وي تاسو رښتینی. قالوا نویل دی سبحانک پاکی تعالی را لا علم لنا نشته دی من ته علم الا ما علمتنا مگر اس چې تارا ته ښودلی دي. نو علم دام دی چې سړي ته یو مسلې پته نه یو دا جواب ورکړي په لا علم لنا سره چې ما ته علم نشته. انک انت العلیم الحکیم یقین یا الله ته پوهه او حکمتونه والی.